په دې ګراوند کې د پښتون تحفظ مومنټ د تاریخي جلسې کې ناست او د دې جلسې مشري کوونکي ورور منظور پښتون او ستاسو ټولو ورونو خویندو په اجازه وخت کم دی تاسو ستړي هم یاستئ ورونو زه به له دې ځایه شروع کړم دا فوجیان او د پاکستان واکداران د آئین خبره کوي په پاکستان کې که پر آئین باندې څوک له پښتانه سره جرګه شي هم پنجابیان په موږ ملامت دي هم فوجیان په موږ ملامت دي که د آئین څوک خبره کوي دلته د آئین حکمراني نشته دلته د زور او د طاقت حکمراني ده پنجاب وایي چې زما حکمراني ده فوج زما دی لہذا پښتون بلوچ سندھی او سرایکای به زما غلامي زما مریتوب کوي نو ورونو بنیادی خبره دا ده دا یو عجبه ملک دی په دې ملک کې جماعت الدعوه ته اجازت شته د سیاست جماعت الدعوه ته اجازت شته د جلسې او د جلوس په دې ملک کې صوفي محمد ته د جلسې د جلوس د تورې د توپک اجازت شته په دې ملک کې ملا فیض الله ته د FM ریډیو اجازت شته د سیاست اجازت شته او په دې ملک کې تاسې ویناستئ هغه ګوډ او بیډ ښه او بد ملا ته د سیاست اجازت شته خو صرف او صرف پښتنو ته د سیاست اجازت نشته نو ورونو په دې ملک کې د خادم رضوي ته د سیاست اجازت شته خادم رضوي ته منظور پښتون ته د سیاست اجازت نشته نو د پنجاب واکداران د پنجاب استعمارګران او د اسلام آباد معنا د استعمار آباد حکمرانان دی واوري چې منظور پښتون او ټول پښتانه به خامخا سیاست کوي پښتون به خامخا د خپل حق مطالبه به کوي جلسه به کوي جلوس به کوي نارې به وي چیغې به وي تر هغه وخته پورې به وي چې تر څو پورې د پنجاب استعماري قوتونه تسلیم شوي نه دا لازمي او ضروري ده دویمه خبره دا ده دا منظور پښتون ته ویل په جلسه کې ورته ویل څه ورته ویل منظور پښتون ته چې په وزیرستان کې چې اپریشن منظور پښتون ته چرته وي دا په میډیا کې هم رالو او دا په اخباراتو کې هم رالو دا جواب به موږ ورکو دا جواب دا پرون دا دهشتګرده د مشرف نازولی و دا دهشتګرده دا د ضیاءالحق نازولی و دا د میجر عامر نازولی و دا دهشتګرده د کرنل امام دا دهشتګرده تاسې ویناستئ دا نن ټوله د دوی د اکابرینو نازولی دي هغه وخت هم په باجوړ کې په وزیرستان کې په سوات کې په جنوبي پښتونخوا کې په هر ځای کې د دهشتګردۍ خلاف پښتون افغان مقابله کړې ده بل هیچا نه ده کړې تا مدد کول تا دا دهشتګرد ساتل تا روزل دا مشرف ویل چې دا زموږ اساسي دي
دا دوی ویل چې دا زموږ بچیان دي پښتون وایي دهشتګرده زموږ دښمنان دي د دهشتګرده ملګري هم زموږ دښمنان دي ورونو بنیادي خبره دا ده یو د خدای بندګي به منو بل به د هیچا بندګي نه منو یو د خدای بندګي به منو نه به د فوجانو بندګي منو نه به د پنجاب د استعمارګرانو بندګي منو دا لازمي او ضروري ده ورونو او بله خبره دا ده موږ خواست دا کوو چې ټول پښتون پکار دی چې پر یو نشنل ایجنډا باندې راغونډ سي ټول پښتون پر یو خپله قومي وطني نشنل ایجنډا باندې را متحد سي بل یوه چاره د دې پښتانه نشته بیا دا چارې ماسې وه نو ورونو موږ دا خواست کوو په لاهور کې چې کومه رویه وسوله پښتنو سره په لاهور کې چې له پی ټي ایم سره کومه رویه وسوله ټول پښتون د دې رویې مزاحمت کوي په کراچي کې نیولې دي او موږ فخر کوو په هغه پښتنو باندې په کراچي کې په جنوبي پښتونخوا کې په وزیرستان کې لا جنوبي افریقې راواخې تر امریکې پورې تر یورپ پورې تر کاناډا پورې تر جاپان تر استرالیا پورې زور د خدای زور دی د ولس زور د خدای زور دی نو لہذا وادي وري دا خالی د دې څو مطالبې نه دي د پښتانه مسله د وحدت ده د پښتانه مسله له پنجابي سره د برابري ده د پښتانه مسله په افغانستان کې مداخلت بندول دي د پښتانه مسله څه ده د تشخص ده د پښتانه مسله د امن و امان ده د پښتانه مسله څه ده ورونو دا ماشومان چې دلته ولاړو د پښتانه دومره وینه وبهیوله لکه دا د سوات رود څه دی دا سیند څه دی دومره وینه وبهېدله دا زموږ وروڼه زموږ بچیان زموږ خویندې مندې دومره وژړولې د دوی دومره اوښکې تویې شوې لکه د دا سوات رود څه دی نو وروڼو زه آخر کې دا خبره کومه زه دا خبره کوم په پاکستان کې صدر وزیر اعظم د فوجونو سربراه اور ورسره دا ټول څه دي دا ټول د پښتانه د دشمنۍ سبب جوړ سوي دي د پښتانه د بربادۍ سبب جوړ سوي دي موږ دا خبره کوو دا لازمي کوو چې په دې چوکیانو کې به که صدر دی که وزیر اعظم دی که سپیکر دی که ډیپټي سپیکر دی که د فوجونو سربراه دی او که چیف جسټس دی په دې کې پکار چې پښتانه یي اور آخره دا یو شعر باندې دا وینا ختم کول غواړم کاکا خیل چې فکر وکړ بله هیڅ نه تر جوړیږي کاکا خیل چې فکر وکړ بله هیڅ ترې نه جوړیږي اباسین دې منځګري کړي اندیان اخوا افغان داخوا ورونو نو دا یقین وکړئ زنده باد دا یقین وکړئ چې ټول پښتون افغان ته به آرام راځي ستاسو په دې قربانۍ باندې ستاسو په دې چیغه باندې ستاسو په محنت باندې ستاسو له کوټې را روانې هستئ تاسو له پنډۍ را روانې هستئ تاسو له کراچۍ را روانې هستئ نن یو ځوان جاوید له کاناډا رالی دې جلسې ته اور تاسو له کالامه راله هستئ اشرف اوتی له لندن رالی آفرین سواتیانو دا یوه خبره کومه دوی په سوات کې فوجانو د منظور پښتون د مشر محمود خان اڅکزي دا داوړ اور د علي وزیر او زموږ د یو خور پټوګانې لګولي له هغه چا سره څوک چې فضل الله د دوی بچایو د دې مشرانو پټوګان به دا بله خوشحال خان خټک سره لګیږي
او لفظ الله سره به د چا فوټو لګېږي لفظ الله سره به د چا فوټو لګېږي دا بنیادي خبرې دي ورونو دا بنیادي خبرې دي کور مودان